نبی علیہ السلام مل د هر غنی په ځای باندې به الله بیری کړي هلته به غنی نه د جنت په ونو کې غنی نشته ژیر هم نشته چې ګنې خاک به در باندې رامال شي په مړاستې خورې کو په ناستې خورې کو په ولاړې خورې کو پاڅېږې پسې کو هر څنګه کې هغه به ستا تابع موسم خو به ختمېږي که نه وایي موسم هم نه ختمېږي لا مقطوعة ولا ممنوعه نه به د ناڅوک منې کوي چې مه کوه او نه به موسم ختمېږي 10 کروڑه کلونه دي 100 کروڑه همیشه دپاره په هر وخت کې چې ته یې میوه به وي نو هره میوه به ډکئ او ونې ته چې ګورې نو د ونه به هم غټئ نبی علیه صلات وسلام حدیث دی داسې ونه وی چې هغه ونې د لاندې نه به یو سړی رواني 100 کاله کې که چاته یو سړی په اوښ باندې سور شي او د هغه د ونې د سټې نه تاویږي نو 100 کاله کې به دی د هغه د ونې د سټې نه تاوی نه شي کال کې خبره راغله قرآن دا چې خاښونه وي میوې به دي او تک شنه حدیث کې راځي مدهم متن تک تور به پاڼې به زړېږي نه چې ګنې د هغه ځای ګل به چېرته خراب شي وبه رجېږي او یا د هغه ځای د ونو پاڼې چې دي موسم به خراب شي او بس پیرې به شي نه ټول عمر هلته سپرلی سپرلی دی سپرلی سپرلی خو دا میوې به ورکوي چاله به ورکوي او دا میوې په کوم عمل باندې میلاویږي نه عمل خو یو عمل خو تاسو اورېدلی دی چې نبی علیه السلام کله معراج ته لاړی او د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې د الله نبي په خپل امت مې د سلام ویوه نو ټول ویوئ وعلیه السلام هسې دا امت هم ګوره څوک دی ښه نبیان ورته د شپږم اسمان نه د بره نه سلامونه ورته رالیږي خلیل الله ورته سلام رالیږي دا امت هم ورکوټی امت نه دی او د نبیانو کار الله ورکړی که نه نبیان ورته سلامونه رالیږي ابراهیم علیه السلام سلام راولیږي او بیا هسې د نبي دې غم ته ګورې آخرت ته تللی دی او بیا د دې امت هم غم ورسه دی ویې پیغمبر دې امت ته دې ګوره وویه هغې ته پته هم موږ خو دلته راغلي ورسه مو لیدل د جنت دا ځمکه چې ده دا یو اوار میدان دی او د دې ونې چې دی هغه څه شی دی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا د جنت ونې اوس یو ځل څوک سبحان الله وایي دی له په جنت کې څو ونې نالې شوې ایوه او الحمدلله وایي نو څو وله نالې شوې دوه او لا اله الا الله وایي کوم وله نالې شوې بس اوس چې څومره سبحان الله ستا خوښی څومره ونې په جنت کې نالول غواړې دومره ونې نالې که نو د جنت ونو دپاره دا عمل دی او دویم حدیث دی د حضور علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې ایما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله یوم القیامة من ثمار الجنه کم انسان یو مسلمان سړي ته چې وږی شوی یو هغه له ډوډۍ ورکړي قیامت کې به ورله الله د جنت میوې ورکړي او چې څوک روژه نیسي نفلي روژه په نفلي روژه باندې په جنت کې الله جل جلاله د دې سړي دپاره نه ونې نالئ په جنت کال کې خبره راغله لکه هلته د هر یو عمل دپاره د هر یو چیز دپاره ځان له یو عمل د هغه دپاره ونې نالې د ونو دپاره دا عمل دی اوس دا وی چې د جنت لباس ما ته ډېر میلاو شي او ښایسته میلاو شي د هغه دپاره نور عملونه دي ځان له عملونه دي حدیث کې دی نبی علیه السلام د جنت جامې به چاته میلاویږي من کفن میتا کساه الله من سندس و استبرق الجنه چا چې مړی دی مړی له کفن ورکه الله به د ډبلو ریخمو او د نرو ریخمو جامې دی انسان له قیامت کې ورکي اوس مړو له کفن ورکول په دې عمل باندې د جنت جامې میلاوي دویم عمل چې د جنت جامې ته میلاویږي حدیث کې راځي من غزا مصابا کساه الله حلیتین من حلل الجنه یو سړي باندې غم راغلی او تا د هغه فاتحه وکړله فاتحې له ورل او فاتحه دې ورته وکړه د شریعت مطابق او د هغه په غم کې شریک شوي او هغه ته دې ویل چې خیر دا راځي او د الله د طرف نه امتحان دی دې انسان له دا فاتحه کوونکی دی دې له به الله د جنت جامې ورکړي دا اوس یو عمل دی په دې عمل باندې الله انسان ته د جنت جامې ورکړي داسې په جنت کې چې کوم د انسان دپاره بنګلو دي دا بنګلو دپاره ځان له عملونه دي حدیث کې تقریبا نبی علیه صلات وسلام د هغه دپاره 10 اعمال داسې ویلي چې په هغه باندې به انسان ته جنتونه میلاوي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام
قرآن چې یو سړی حفظ کړي د هغه دپاره په جنت کې پوره خار دی. د انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی ان فی الجنة نهر یقول له الریان علیه مدینة من مرجان لها 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. هغه انسان چې هغه قرآن یاد کړی د قرآن عالم وي د قرآن حافظ وي د دوی لپاره په جنت کې ریان یو نهر دی په هغه باندې د مرجان یو روح خار جوړ دی په هغه کې 80,000 دروازې دي. الله به دغه روح خار د قرآن پاک حافظ ته او عالم ته ورکړي. اوس په حفظ باندې الله روح خرونه حواله کوي. نور چې بنگلې جوړېږي د هغه دپاره حدیث کې راځي څوک چې جومات جوړ کړي نو الله به د دې دپاره په جنت کې کور جوړ کړي. دا یو عمل دی په دې باندې په جنت. دویم عمل چې دی نبی علیه السلام دا د څاښ وخت نه دی دا څاښ دا د 9 لسو بجو ټیم په دې کې چې څوک 12 رکعاته نفل وکړي د دې انسان دپاره الله په جنت کې یو کور جوړوي. او کورونه مې ته مخکې خطبه کې ویلي چې څنګه کورونه دی په کوم ترتیب باندې جوړ الله ولا یو کور جوړ. او دریم عمل حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې څوک روزانه دا 12 رکعاته سنت کوي که نه 12 رکعاته الله ولا په جنت کې یو کور جوړوي. 12 رکعاته 2 رکعاته د سهار سنت شو او 4 د ماسپښین څو شو او 2 بیا وروسته بیا څو شو او 2 د ماښام او 2 د ماخوستن څو شو. دا 12 رکعاته سنت چې روزانه څوک کوي الله پاک به دې انسان لا په جنت کې کور جوړوي کور به جوړوي. دا دریم عمل دی د کور د جوړېدلو په جنت کې چې الله په کورونه جوړوي. او حدیث کې راځي د ماښام او د ماخوستن په منځ کې چې 20 رکعاته نفل څوک وکړي او یو حدیث کې راځي چې 10 رکعاته څوک وکړي الله پاک به د دې انسان دپاره په جنت کې یو کور جوړ. خلک خبره راغله. بل حدیث کې راځي 5مه چې کومه طریقه ده په جنت کې د کورونو جوړول. څوک چې د بازار ته وځي که نه او دا دعا مې ویله لا اله الا الله وحده لا شریک له ته یاده ده که نه د بازار دعا دا چې څوک وایي الله پاک به 10 لکه ګناهونه معاف کړي او 10 لکه نیکۍ به ورکړي او 10 لکه به درجې بلندې کړي او په جنت کې به وله یو کور جوړ کړي. دا اسانه ده که ګرانه. اوس چې مونږ چې تاسو ټول بازار ته وځئ که نه به وځئ اوس چې چا وویله 10 لکه ګناهونه به الله اوس معاف کړي 10 لکه ګناهونه به معاف کړي 10 لکه روپۍ به یا درکوي او یا نه 10 لکه نیکۍ او درجې په جنت کې کور یې دله درکړي. ګرانه ده که اسانه ده څوک بیا وایي د خیره نیتو ته کوو دا ګوره دا عمل الله موږ او تاسو ته راکړي. یو حدیث کې دا راځي چې څوک د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل کوي الله به د دې دپاره په جنت کې کور جوړ. د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کوي الله به ورله په جنت کې کور جوړ. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک دا د تراویح نه دي د روژې د میاشتې په هره یو سجده باندې الله 1.5 زر نیکۍ ورکوي. تراویح چې کوي په هره یو سجده باندې الله 1.5 زر نیکۍ ورکوي او په دغه یو روژه باندې د دې انسان دپاره په جنت کې یو کور جوړېږي. نو 10 روژې چې دې ونیولې څو کورونه جوړ شو 10 کورونه جوړ شو. اوم عمل چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د یو انسان بچی مړ شي الله ملایکې راولېږي چې لاړې شي کومې فرشتې چې ته روح والې الله تپوس وکړي زما د بنده د زړه میوه م واخېسته وایي هو وایي څه یې ویلې وایي بس ستا حمد یم چې الله تعالی له راکړی او تا واخېسته تا راکړی تا واخېسته دا وایي چې ټیک ده لاړ شئ جنت کې وله کور جوړ کړئ او د کور نوم بیت الحمد کېده وایي دې باندې کور جوړېږي جنت. 8 نمبر 10 ځله چې په هر وخت کې څوک قل هو الله احد وایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دې انسان دپاره په جنت کې کور جوړېږي. او چې 6 ځله دې ویل نو 2 جوړ شو او چې 10 ځله دې ویل نو 3 او چې څومره په 10 ځلو باندې یو کور دی چې څومره ویل عمر رضی الله عنه موږ خو به سم جوړ کړو ولې الله ته څه ګرانه ده د الله نبي چې ته ډېر ځله وایې الله بدل د هغه په امر د کون باندې په وجود کې راځي. او نه هم وایي یو سړی دروغ نه وایي که نه
په ګپ کې چاته دروغ وایي او فکر ولراشه لکه ګپ لګوم خو دروغ دی نو د دروغو ګپ خو نشته دی او دی دروغ پرېږدي الله به د دې انسان دپاره په جنت کې کور جوړ او چې کله مسلمان حدیث کې راځي د مسلمان دپاره قبر کینی قبر ولا کینی دا څوک چې قبر کینی د مسلمان دپاره په دې قبر کنستو باندې الله د دې انسان دپاره په جنت کې کور جوړ او د چا اخلاق چې ښه بهترینی د ښو اخلاقو والو دپاره د جنت په اعلی مقاماتو کې الله پاک کور جوړ اوس دا عملونه دی الله را کړي دي په تبلیغ کې د دې عملونو خواري ده چې دا اعمال اوس په من کې هم راشي ټوله دنیا کې چې څومره انسانان دي دی ته دا عملونه نصیب شي او د آخرت د ډېرو نه ډېره ګټه وکړي د لوی نه لوی جنت وګټي او د لوی نه لوی نعمتونه وګټي د دې لپاره اوس خواري ده محنت دی زما خو ګورو اوس څومره انسان محنت کوي د دې اعمالو الله به دومره دې انسان ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ لري دې لپاره به انشاءالله ټول نیت کوو درسره خوښ هم ده که نه آیاتونو ترجمه یې ورته کوم الله پاک فرمایي ولمن خاف او د چا دپاره تېرېږي مقام ربه او درېدلو په مخ کې د خپل الله جنتان دوه قسمه جنتونه به څوک چې د دې نه یېرېږي چې د الله مخې ته به ودرېږم او فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله باندې انسانانو پیرانو دروغجنتیا کوئ ذواتا افنان چې هغه خاوند د څانګونو به څانګو والا به فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله دروغجنتیا کوئ آتیما په دې دواړو جنتونو کې به عینانې چینې به تجریان چې هغه به بهیږي فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله باندې دروغجنتیا کوئ ای انسانانو پیرانو څه مینې تیار کړي چې داسې خفې او د آخرت دپاره تیاری نه کوي څه کم دی پکې آتیما په دې دواړو جنتونو کې به من کل فاکهة د هر قسم میوونه زوجان جوړې جوړې به فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله دروغجنتیا کوئ متکئین ډډ به لګولې علی فرشین په هغه فرشونو باندې بطوائنها چې دننه طرفونه د هغه به من استبرق د ډبلو ریشمونی وجن الجنتین دانا او میوې د دواړو جنتونو به نږدې نو فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله باندې تاسو دروغجنتیا کوئ فیهن په دغه دواړو جنتونو کې به په دغه جنتونو کې به قاصرات طرف بد نظرونو والا حورې لم یطمثن چې نه به مڅه کړی هغې لره انسانانو قبلهم مخکې د دوی نه ولا جان او نه پیرانو نو فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله دروغجنتیا کوئ انسانانو پیرانو کأنهن الیاقوت سبوی چې د اور یاقوت دي والمرجان او مرجان دي فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله دروغجنتیا کوئ هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه ده بدله د توحید او د نیکو الا الاحسان مگر ښه بدله د جنتونه دي فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د الله دروغجنتیا کوئ ای انسانانو پیرانو تفصیل وارې الله بیانوي دا پکې دي دا پکې دي نو آخر دا خبره درته دروغ ښکارېږي زما چې تاسو ولا تیاری نه کوئ نو دروغ خو نه دي دا حق خبرې دي تیاری ولا ټول شروع کړو خوښ هم ده الله دې ما او تاسو ته عمل نصیب کړي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک اوس بغیر شمه نو سړی هم خفه دی که نه ده او ښځه هم خفه ده تندي له ټاپ ورکړه چې زار یې وڅکه نو زار خو مې وڅکل ګناه مې وکړه الله وایي الله یاد چې اوس به داسې پښیمانه شه لکه دا زار چې چا کړي دي او هغه پښیمانه دی ښه وما یغفر الذنوب او نه بخښي ګناهونه الا الله مگر یو الله سپین بوټی دی او سپینې جامې پکې وشولې یا الله سپین بوټی دی
او په دې کې ژړې جامې وشي ژړ ژړ ګلونه وکړل د الله طاقت دی دا جامې به ترې راواخلي جنتي به یې واغوندي په سر باندې به ورله د عزت تاج کېږي او چې کله دلته ولامبي نو په دې باندې به جنتي رنګ چړاو شي د حضرت یوسف علیه السلام په شانتي رنګ به الله پاک ورکړي او د یوسف علیه السلام هغه حسن و چې کله دی راووتو او زلیخې خلکو ته وویل زنانو ته چې تاسو په ما باندې تان لګولی چې د خپل غلام نه مطالبه کړې نو تاسو خو ته لږ وګورئ که نه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم زنانه ورته کتلو په لاس کې سړی خپل لاسونه یې د مانسو په ځای باندې پرې کړله او وویل چې سبحان الله الله ډېر پاک دی دا خو انسان نه دی چېرته فرشته ده چې ولامبي نو د حضرت یوسف علیه السلام حسن به جنتیانو له الله ورکړي حسن به د حضرت یوسف علیه السلام شي مخ به پړخ کوي وجود به پړخ کوي اخته چې دي همیشه دپاره به داسې غوړي ترکېږي به ترکا به کوي خو ګیره به نه وي د ګیرې شته به نه وي چې کله داخلېږي جنت ته نو د مخکې نه د دې غسلو په ځای کې به یې جردن مردن مکحلین بې ګیرې به یې ګیرې به نه وي لکه د 14 کالو ځوان چې وي ګیره لا نه وي راغلي داسې به وي او ځوانان به وي سترګې به قدرتي الله پاک تورې کړي حسن به ورته ورکړي د حضرت عیسی علیه السلام عمر به الله پاک ورکړي 33 کاله دا که یو ماشوم هم مړي یوه ورځ یې شوی او دنیا ته راغلی او په دویمه ورځ مړي دا ماشوم هم چې الله غټ کړي 33 کالو ته به یې ورسي او په 33 کاله کې انسان ډېر قوي ډېر په طاقت کې بیا د ځوانۍ په دور کې د دې خوراک تړه کېږي د دې لوبو تړه کېږي د دې ګپ شپ تړه کېږي او جنت د دې ټولو خوشحالو ځای دی نو الله به ورته ځوان کړي دا بوډا چې د 100 کالو په عمر کې مړ دی دا بوډا به هم الله راښکته کړي 33 کاله ته به یې راورسوي دا چې کله په دې اوبو غسل وکړي په دې ځای کې به دا انقلابات راشي په انسان د آدم علیه السلام عمره قد به الله ورکړي 15 لاسه تقریبا دا 10 ګزه پاکستاني چې زمونږ جوړېږي او 2 ګزه به الله پاک پلنه باډي ورله ورکړي ځکه د غټ قد څه بیا پلنه باډي مزه کوي که نه خو دا جنتي قد دی دا بهترین قد دی نن خو په دنیا کې لوړ سړی موږ ته بې ډوله ښکاري ځکه موږ ټول غونډه کړو نو لوړ سړی را پکې بې ډوله ښکاري اس ډېر ښایسته شی دی او که د ګړو په رمه کې روان شي یا د خرو په رمه کې نه هغه اس بیا بې ډوله ښکارېږي اوښ پکې بې ډوله ښکارېږي او که اوښ د اوښانو سره واري نو بیا خو بې ډوله نه ښکارېږي او اس د اسونو سره واري نو بیا خو بې ډوله نه ښکارېږي نو جنت کې به د ټولو خلکو قد یو شانتي قدونه به یو شانتي ټول جنتیان به 33 ګزه لوړي 33 ګزه به عمر 15 ګزه به لوړي او 2 ګزه به د دوی پلنه باډي د 15 لاسه لوړي او 2 ګزه د دوی پلنه باډي دا یو مړ به څومره پیړي یو پنډۍ به څومره دا مخ به څومره ښایسته د مخ دا کاسه به څومره ښکلي برېت او ګیره په نه او د حضرت یوسف علیه السلام په شانتې مخ رڼا کوي دا به ورله دلته الله عمر ورکړي عمر هم ورته میلاو شو دا میم میلاو شو نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به اخلاق الله ورکړي نرم اخلاق شرط به هم دی خفه نه شي شرط به هم دا غصه نه شي جنت نه د غصو ځای دی او نه د خفګانونو ځای دی نو د حضور علیه السلام اخلاق ورته میلاو شو د عیسی علیه السلام ورته عمر میلاو شو او د حضرت یوسف علیه السلام ورته حسن میلاو شو او د حضرت آدم علیه السلام به ورته الله قد ورکړي دا فیصله به په دې ځای کې وشي دا به لا د جنت د دروازې نه باري او چې کله دې دروازې ته ورسېږي نو د دې دپاره به 80,000 خدمتګاران دا به ورله استقبال له راشي چې هغه یې ویني په منډه به لاړ شي
او د جنت حورو ته به ووایي چې خاوند هم رالی پلانی هغه نوم به ورته وایي چې کوم نوم په دنیا کې پلانی صاحب راورسېده. الله دې دغه ورځ راولي چې زمونږ نومونه ورته یاد کړي چې پلانی صاحب رالی، پلانی حاجي صاحب رالی، پلانی صاحب رالی. یو خو دا دی چې پلانی دنیا کې کور ته رالی که نه، دا چې هلته هغه ځي ته سړی ورسېږي نو فن هغه کوي چې پلانی رالی. دا 80,000 خدمتګاران چې راشي او دی د جنت په دې دروازه ده چې ورننوځي، نو په ټولو کې چې کوم غریب جنتي دی، غریب د مالدار دا به طبیع وایم، غریب جنتي چې په ټولو جنتیانو کې غریب دی، دا چې کله ورننوځي او غلمان هلته حورو ته ووایي چې خاوند رالی، هغوی به داسې په تیزۍ باندې راپاڅېږي چې رامنډه به شي، چې رامنډه کړي نو دا به دا یوه حوره به دې له غاړه ورکړي. خیر دی مسله ده پکې راله، هره یوه چې دې له غاړه ورکوي او جوړ په خیر ورته کوي. په حدیث کې راځي دې انسان چې په دنیا کې څومره عمر تېر کړی دومره به وله یوه غاړه ورکړي، دا خپلونه به یو، دا جوړ په خیرې به یو، دا په خیر رالی په خیر را ورسېدلی، او بیا به ورته هغوی لوبې شروع کړي. ځان نه مستقل بحث دی بیا به یې درته وکړم د ټول د جنت د حورو، هغوی به ورته بیا نغمې شروع کړي. دا چې کله روان کړي نو دا 80,000 خدمتګاران به هم د دې سره رواني، دا چې ورله کله راشي نو چې دی ویني او دا حورې ورله راشي نو حدیث کې راځي چې قریبه ده چې دا سړی هغې ته سیده وشي، چې ویني وایي به چې دا خو څوک دي، قریبه ده چې ورته راښکته شي. او قرآن کې راځي چې د جنت غلمان داسې دي لکه شندلې ملغللې، ملغللې په میدان کې وشندې دا پړق پړق کوي، دا چې وله راشي دا 80,000 ده چې پړق پړق به کوي، دا به د ځان څه واخلي. چې کله د دې جوړ په خیر نه ټول فارغه شي او دا خوشحالي د جوړ په خیر ختمه شي نو بیا به د دې غټې دروازې نه د دې چې کوم د جنت هغه کوم ځای کې د دې مکانونه دي نو د هغه ځای پورې به دې ته فرش خور شوی، قالینونه به خوارئ. او متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، فرشونه به څنګه دا لاندې طرف چې دی نو هغه به د ریښم وي لاندې طرف، نو همیشه دپاره نه د قالین بره طرف ښایسته وي لاندې طرف یې بې ډوله وي. الله یې د لاندې طرف بحث کړی چې لاندې به یې د ریښم وي، نو علما وایي چې لاندې طرف یې کله د ریښم وي دا بره طرف دی بیا څومره مزېداره ښکلی. نو دا چې د دې دروازې نه د دې په استقبال کې خواره شوي د خپل جنت د بنګلې پورې نو په دې منځ کې به 40 کاله مزل کېږي، دی به پکې ښه په طبیعت کې روان وي، په خوشحالو کې به روان وي. ساده خو شته دی نه چې هلکه د مانځه ټیم دی او زر کوئ ناوخته چې باد و باران راباندې رالی او بس ته ستړی شومه، هلته خو دا څیزونه شته دی نه، اوبې وڅښلې تکاوټونه چې دام ختم شو، غمونه دام ختم شو، مصیبتونه دام ختم شو، د دې ځای نه به دی داسې روان وي. چې کله ورته روان وي 40 کاله کې دا فرشونه به خواره شوي، چې کله خپل ځای ته ورسېږي نو قرآن کې دا راځي چې دا خلک به هغه خپلې کمرې داسې پېژني خپل بلډینګونه، لکه یو سړی ناشنا وي نو ناشنازي کې هم سړی ګبراوېږي، هسپتال له ورشه چې چېرته نه یې ورغلی ګبراوېږي چې کوم ځای له لاړ شم ډاکټر به چېرته ناست وي څه به وکړو. هلته به هر یو انسان ته به الله داسې وښیي، لکه حدیث کې راځي یو سړی د جمعې مانځله راشي او د جمعې دا مونځ وکړي او د جمعې د مانځه نه وروسته کور ته ځي نو د کور ټولې لارې پېژني که نه پېژني، خپل کور پېژني که نه پېژني، عرف حالهم، الله به دې ته وښیي. او یو حدیث کې دا هم راځي چې دا کوم زمونږ سره ملایکې دي که نه دا لیکل چې کوي دا ملایکې به هم ورته ورسئ د اشنا ته چې راځه چې ځو استقبال به ورته کوي، روان به یې په ګاډ کې